الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن. اسی پکار داو چې دو ویلې چې من الدین الفرار من الفتن من الدین ویلې، لیکن چونکہ حدیث کے من الدین الفرار من الفتن انداز دے تو دے وجنا دوما انداز پل گڑ ہے کہ تر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خیال ساتل ہوئی. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري. ایکلمبے خبر خدا رہا چھ دین او ایمان لغت کے خدا بالکل جدا سوزونه دي، لیکن اصطلاح د شریعت کې دا دواړه مترادف ګڼل شي. اسلام د سلم نه وته سلم ظاهری فرمان برداري ته وي او دین دا غي تعلق زله سره لغت کې دا فرق شته بګي، لیکن د شریعت په نظر کې شرعی عرف کې ایمان او اسلام چې کوم دی دا یو ګڼل شي. ایمان یہ ممنون نہ ہوتی گا کلکوالی تو یا ایمان نہ من نہیں. قرآن فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دا اللہ پنیز اسلام دے. تو دین و ایمان یہ چیز ہے، دین و ایمان یہ چیز ہے. یہ لغوی اصطلاحات نال مسئلہ یو دا شرع اصطلاحات بدلتا کہ دین داغے اطلاق شعر اسلام مانے معلوم ہے دین اسلام ایمان و دین ایمان و اسلام یہ چیز ہے، بس شریعت عرف کی شعر. عبداللہ بن مسلمہ کم جد امام بخاری استاذ دے مسلمہ اعراب خیال ساتھ ہے مسلمون عبداللہ بن مسلمہ دے نو نسخوں کے دا فیدہ رہا جدی اعراب پورا رگولی اور دا فیدہ ہی زمو عجم و دبار کہ سڑے عجمی ہم نہیں خوچے واقف نہیں نو اور اعراب پہ نہیں رہا شاید دا مسلموں ہوئے واقفیت باوجود ہم بعد خلق غلطی نہیں. دا عبداللہ بن مسلمہ قاع النبی دے عبداللہ بن مسلمہ القاع النبی ادا دا موطا امام مالک راوی دے. دے خپل نیک قعنب تا منصوب دے دا بصرے دے سمودہ کے مدینہ منورہ کے باتیں گے. دو اگر روایت دچا نہ گئی دا مالک بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ صعصعہ ابو صعصعہ کنیت تے کنا یعنی روایت کی رچانا عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ. ابو صعصعہ سوک دے ادنم عمر بن زید بن عوف دے زمانے جاہلیت کے مڑ دے زمانے جاہلیت کے مڑو تدزوئے حارث اگر صحابی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حارث بن ابی صعصعہ رضی اللہ عنہ صحابی دے جنگ احد کے شریکو جنگ یمامہ کی شہید شہر. روایت کی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید کنیت دے نم کے اختلاف دے سعد دے او کہ سنان دے سنان بن مالک بن سنان مشہور خدواڑ دی، لیکن اصح دارا چنم دا سعد دے دا ابو سعید خدری نم دے سعد سنان نہ دے سعد بن مالک بن سنان.
اگرچہ مشهور سنان بن مالک بن سنان هم ده. اغا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو یوشکو نا دا شین زیر بھئی یوشکو دا دا یقربو پمانی نزدے دا یوشکو نزدے دا ان یکون خیر مال المسلم نزدے دا چوی بہتر مال دے یو مسلمان، یعنی یو دا سے وقت راتلون کے دے چیوی با بہتر مال دے یو مسلمان. کم مال بے بہتری؟ غنم گڑی بے دے. یتبع بها شعف الجبال، شعف تا جمع دے شعف واحد بے صحیح. شعف جمع راضی دا اکم سے جمع راضی اکم اکومہ الف کاف ممتے ام دک کی وزن مان دے شعفہ شعفتو میں جمع راضی واحد بے راضی شعفتو او شعف لکا اکومہ اکم اکم جمع دے. یتبع بها شعف الجبال تیب عین پیروی کول روانے دل دے بزی داغی سرا شعف الجبال دا غر سکت طرف اتنو زمانے تے اشارت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت تیو علامت سے شیرے پیشن گوئے دا سے پیش گوئے چاہت صحیح دی یو ہاں پیشن گوئے دی کم چے مرزا غلام احمد قادیانی کر دیا چاہے کہ 1% ہم صحیح شیئر دیا. یہ آغا پیشن گوئے دی چاہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دی آغا 100% صحیح دی. اور مسلمانان سکے غیر مسلم ہم تسلیمی چاہو دا پیشن گوئی صحیح دا دا پیشن گوئی دا علم غیب نہ دے. ولی حدیث منگا دا اللہ وحی گنو گا دا منگی ایمان دارے چا حدیث وحی دا دا اللہ خبر کرے رسول اللہ د خپل علم په زور نه وای دا علم الغیب سره څه تعلق نشته رہے مونږ وای زموږ د عقیدې خلاف ده. یتبع بها شعف الجبال هغه پیروي کوي داغه سره روان به داغه خپل سارو سره د غرسو کو ده. ومواقع القطر مواقع القطر مواقع موقع جائے نزول کم دے چیو شے راضی ومواقع القطر او دا بارانونو زیت گڑبل ایسا پکاری بیزو گرلا خود بس نہ پکار نو بو اللہ پکاری گیا اللہ پکار نہ بس دے با لگیا گوری با تلاش بگئی چی زما گڑو بیزو دا پارا کم زے مناسب دے دشپے دا پارا خوراک دا کم زے مناسب دے اسکاک دا کم زے مناسب دے. تاسو کچھ تاریخ کے دلی تاریخ کے داری چدا مکہ معظمہ کے دا زمزم کو یہ کلا اللہ پیدا کو نو دا خلق کو سنگ معلوم کرو چوبو پیدا شوی تھی ناغی مرغے لی دے بغیر چاہتے ہیں مرغے آغا دے موجودی چلتا تو بو صدرک وی لگی دی کچھ داغی کار پکی گئی نا کم قبیلہ چی راتلا ناغم پا داغی بنیاد راتلا چی اغی اوبلی دلے وی او غیرار او دا بنو اسماعیل سرا اسماعیل علیہ السلام مور سرا پاتی شول کری پا دیبانی جند وی دیسی زنو بیاد عربو ہمیشہ جنگونے چی تاسو گو رہے نا پا گیاگانو باندی چراگاہ باندے او بو باندے پخوا دا جنگونے بالتے ڈیرو وہ سم سکالرز وی سائنٹسٹ یو دا سے وخر روان دے اس بلکہ اس کو شورو شوی دا چی خلق با پا بو جنگونے دے
پښتانه خو پخوا به ډېر کول پوه پېشمېره مړي پکې زمانه وړولې دي زمانه وړولې اوس په هغه نه ذخیرو باندې جنګونه کوي خلک بین الاقوامي جنګونه اوس په اوبو باندې کېږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی کړې ده چې بهترین مال وا د یو انسان دا ګډي بيزي د ګډو بيزو خپل فائدې دي کم سړی چې ګډو بيزو سره جون تیری هغه کې عاجزي موجودي او کم سړی چې خار سره جون تیری هغه تکبر او ترفع وي دا یو حدیث ته دا مفهوم دی چې ستا کم سیس سره تعلق دی نو ما خو یې پتا کې راځي ګډه بيزي او کمزوري چیز دی کته راخې دان پسې نو شاید چې بوینت لشي مړې در خپګي خو اوخته غته وره مستایم کوي او غلک دنګوم ده چې کوم ماحول کې انسان باندې کېږي دا ماحول اثر په انسان باندې وي دا سړی دې چې ګرځي او دا ساروي وګرځي نو دې به څه د پاره ګرځي يفر بدينه من الفتن يفر بدينه باب سره زموږ تعلق دا دی یعنی یو سړی هغه خپل دین ډېر پسندیده ډېر محبوب دی هغه د بیدیا جون لا ترجیح ورکړي پس شي باندې د بازار په جون باندې په دې بنیاد چې بیدیا کې زما دین ته فتنه نشته خطر ورته نشته ځکه دا مشکلات او صعوبتونو برداشت کوي صحرا کې ډېر مشکلات دي د بلستاني ضرورت پیږي نن سبا بلستان څومره ضروري ده چې سره صحرا کې اوسې کې بل فرض هغه سہولت هغه سره د بلستان داسې نشي ملاوي دی کوم چې موږ ته پکور کې ملاو دي په خراس کا څومره ضرورت ده د ګرم اور څومره ضرورت ده نو مقصد دا دی چې د دین یو علامت دا هم ده چې انسان خپل دین کې فتنه نه پریږدي دغه موږ د پاره څه سبق هغه دا چې تر لوګي نه مړشه خو د فتنې تحریک ته مور نه وځه کته ته هر څه ملاويږي هغه ټوکر وګه خو چې ته پوهېږي دا شی ما فتنه کې چي یا دا شی په خپل فتنه ده هغه ته بازار نه ورنځدي کې هغه لټریچر بالکل نه ګوري چې هغه ستا په ایمان او په اسلام ډاګه ورچي يفر بدينه من الفتن د تیخ تکي د خپل دین سره د فتنه د نبی اسلام دعاګانې وایي اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله تعالی سره پرای واړم د فتنو نه خواږه ښکارا فتنه یو خواږه پټه فتنه د یو مسلمان د ایمان تقاضا دا هم دا چې د ایمان او اسلام قبول کو نو اوس دغه حفاظت کوي یو سړی دغه پټه کړل دی جوړ کړل دی فصل شوی نو ستا په خیال دی به د فصل حفاظت نه کوي اوس کغل غدو راځي او پټه یې نو خیر ده یا ساری پکې روانه کوي نو خیر ده البته موږ ټول خلک تګړي پارسی من چوي نو خلک هلته کې یو ټینګي ورواچي هغه ډنګي را ډنګي دی لپاره چې مرغه نه وي مقصد دا دی چې موږ د قیمتي چیز حفاظت کوو د ایمان نه قیمتي متاع په دنیا کې نشته په دې وجه باندې د خپل ایمان د فتنې نه د بچ کولو کوشش کوي پای کې د شرک نه پای کې د فسق نه پای کې د فجور نه پای کې د بدعات نه پای کې د الله او د رسول مخالفتونه نه باب قول النبی صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله امام بخاری رحمه الله دې باب کې تاسو څه یو دا خی چې د مسلمانانو اعمالو کې او د هغې د ایمان په کیفیتونو کې د یو بل نه فرق دی د بعض مؤمن ایمان با ډېر زیاتی او د بعض مؤمن ایمان به کمی هغه د مرتبې لحاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان چې انا اعلمکم بالله زستاسو رټوله په مقابله کې د الله په باره کې ډېر علم لرم او دا ډېر علم چې لري نو مقصد دا دی هغه ایمان هم سیوا
څوک چې لږ علم لري دا ایمان به کم شي. وان المعرفه فعل القلب، دویمه ده چې معرفت دا د زړه کار ده. پیژنګلو د الله دا په زړه باندې کېږي. د یو انسان زړه چې قانع شي د الله په وجود او د الله په توحید د شرک په نفي باندې، اوس خبره ټیک ده. او کنه زړه کې معرفت الہیه نه، تش په زبانی سے اذکار نه کیږي چې الله نواله جبريل نواله تر ماهي تر وزره پورې مخلوق سے نشي مولا خپل وي توتی پہچان معرفت نه. زړه کې د الله په جنګلو پکار ده. دی کې اصل کې رد د خلقو د کرامیه صرف اقرار باللسان ته ایمان وایي. نو دې تردید کی دې خبرې چې نه، تصدیق د قلب دا ضروری دی. ترکه میں چې انسان خپل رب په زړه نه پیژندل نو دې مؤمن نه دی. لقول الله تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. معرفت د زړه فعل ولې دا الله د وینا د وجې دا الله وینا دارا چې ننسی الله تاسو پډېرو قسمونو باندې، لیکن هغه نسی تاسو بما کسبت قلوبکم پاره چې اراده کړې د تاسو زړونو. دینه څه معلومیږي چې امر او نهي د جسد د وجود امر او نهي دا زړه کوي، دماغ سوچ کوي. د دماغ سوچ لا د نفی یا د اثبات رنگ اسه شی ورګي ازله ورګي. دیو جنا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زلتا سویل دي خبردار په دې وجود کې یو حصہ ده چې کلا خشي ټیک شي اذا صلح الجسد كله، نو ټول جسد وټیک. او کله چې برباد وي نو ټول وجود به بربادي. الا وهي القلب، خبردار هغه زړه ده. یعنی یو د سوچ بچار مرکز ده. د سوچ بچار مرکز هغه دماغ دی. یو تاسو ورته گورننس وایک د احکام او نفاذ، او د احکام او نفاذ چې کوم ده دا زړه دی. سوچ دماغو کار ده او هغه له عملی جامه ورکول دا د زړه کار ده. نو په دلی سیز باندې الله انسان نسی، یعنی اراده عملی کی کرا نو بیا الله انسان نسی. حدثنا محمد بن سلام، راوی دے محمد بن سلام. دیکھ دے لام تخفیف دیکھ یقول عبداللہ ابن سلام دیکھ آل تکیم سلام مخفف تھے. خبالدہ سی لگا ابو عبید قاسم بن سلام اگر سلام دیکھ نمونہ صحیح غسل لر مشکل گار دے ترکے میں انسان بار بار کتابوں کے نہیں کدلے دے بیش میرا غلط ہے. سلام جدا چیز دے اور سلام جدا چیز دے. دلتے کہ دا محمد سے کم دے دا محمد ابن سلامن دے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرمائی ہوا بتخفیف اللام علی الصحیح، صحیح چے کم دے غدارے چے دلام مخفف دے نشد پی نشتا. بیا دے ہوئی چے امام منذری چاچا ترغیب و ترہیب لکھل دے ناغا یو جز لکھل دے پدے باب کے اغیر محمد بن سلام پدے مانے محمد بن سلام ہوئی اگر ریلوے سڑے رہے، لیکن دا قول غلط ہے. دے وئی لیکن المعتمد خلافہ ٹھیک دا آگا پہ کتاب لکھل دے رسالے پہ لکھل دا، لیکن اعتمادی خبر ادارہ چے غلط شے دلتے کہ دا راوی چے کم دے دا امام بخاری استاد دا دا لام شد سر نہ دے
د لام تخفیف سره ده. دا عیب نه ګڼل کېږي چې مونږ د یو عالم غلطي واضح کړو. ځکه زموږ خلک دا غیبت ګڼي. دې دور کې خلک دا غیبت ګڼي، پرې جنګ کوي. دا جنګ خبرې نه دی. سړی پوه نه شي بس غلطي وشوله. خدا عوام او خواص دواړه دا د بې علمۍ شکار شوي دي. نو چې غلطي څوک ښیي نو هغه وایي ګنده ځان دغه نه لوی سړی ګڼي. دا د بې علمۍ خبرې دي. علما په دې څیزونو باندې چرت نه خرابوي. شی وي غلطي وستي. قال اخبرنا عبدة بن عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. دغه تا ادب خي چې کله ته یو نفل عمل کې نو پائے کې خپل توفیق ته ګوره، حسب توفیق هغه کوه. یو سړی چې هغه مستحب عمل په دومره سختۍ باندې کوي چې هغه فرض مرتبه ته ورسوي او پای کې د رخصت نکار نه اخلي، نو ډېر زر دا چې دی به دا نفل عمل د همیشه لپاره پرېږدي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته یو چل ښیي، دا طریقه د دې نه مسله وځي هغه د التزام او د دوام. چې التزام څه شی دی او دوام څه شی دی. التزام دا وی چې سړی یو مستحب عمل کوي او هغه لازم ګڼي. او چې کله تا لازم لفظ وای نو مطلب دا چې څوک یې نه کوي نو خلک هغه ته بد ګوري. سپک ګڼي هغه سړی چې کار هغه نه کوي، نو دا بدعت جوړ کی د مستحب عمل نه. یو دوام وی یو چیز مستحب دی او ته ډیر عمر کې کله کله پرې دی او که څوک یې نه کوي نو ستا هغه ته سپک نه ګوري، نو دې ته دوام وی، التزام ورته نه وی. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. الله ته محبوب عمل چې کوم دی هغه هغه چې هغه باندې دوام حاصل وي، اگر کاغه لګوي. دا اکثر خلق تربیت صحیح نه کی پوئیږي هم نه. شاگردانو کې عمل پیدا کی تهجد. موږ ته استادانو ویل چې کله ماشومان یا تاسو طالب علمان یې تهجد مګر قاریدل برد تاسو په ځای باندې د علم حصول له خو خوب کوي، فرض مونږ مپرې ده، سنت مؤکد مپرې ده، وتر مپرې ده، او نفل خواله ورنشه. قرآن زده حدیث زده په دغه باندې وخت لګوي. او چې کله تاسو لاسو ته پلاس ویل شروع کړئ نو بیا هغه ورځو کې نفل نه کوي. د هرې زمانې ځان له فریضه ده. اوس کار زموږ الټه روان ده. مدارس والا طلباو ته سبق ټکې نه ښیي، څلور نیم نه ازور تش په نوافلو باندې چول دی، ګیټه ښکاره که پټکې به دې والي، هغه عجیبه عجیبه حرکات به سره کوي. او کم شی چې د پوهې دی چې بھائی دې کې سختی پکار ده، امتحان ټایټ پکار دی، نه پې کې سستۍ کوي. مولا ابوالسلام صاحب د الله خصادي موږ ته به ویل اودس د شیخانو په شان کوي، اودس د طالبانو په شان کوي، موږ د شیخانو په شان کوي. زموږ خلک په اودس ډېر زیات ټایم واخلي. چې موږ ته وایي 2 سکنډه کې موږ کړي هلکه اودس زر زر وکړه، موږ باندې ډېر ټایم واخله. دا اصول لی چې کله ته یو مستحب عمل باندې خپله مرتبې راغې له سیوا ځای ورکړي، تا فرض کړل، نو اوس ستا ملا ماته شي. داسې خلک موږ لیدلي دي بیا فرض مونځ هم نه کوي. چې تبلیغي جماعت کې هم ډېر روزي زموږ د کلي کې یو صوفي صاحب مړ دی، اوس الله دې وبخښي، پخوانی تبلیغ و، کلي کې لومبی تبلیغ و، ما ته یاد دی. او ډېر سختۍ سره به عمل کو، او آخر کې داسې شو چې هلته کې مونځ ولاړه وه، د مقبره باندې روان بیا یې کول، یعنې فرض مونځ هم نه کو. او دا د نبي وسلم چې کوم هدایات دي دا پیش نظر کې ده. تا ته څوک دا نه وي چې نفل مه کوه، خو التزام مه کوه. د الله رسول چې کوم څیز له کومه مرتبه ورکړې ده هغه ته ورکوه.
شیخ القرآن د پنځپیر د شیخ الحق وي، شیخ الحق مه جوړوي چې کوم شی څنګه دی په دا شانتې وکړه. که تا د خپلې مرتبې نه سیوا کړې نو معامله به خرابه شي. رسول الله چې به کله حکم کو صحابه کرامو ته نو امرهم من الاعمال بما یطیقون، هغې ته به داسې اعمالو حکم کو چې هغې به د هغې طاقت لرلی شو. ولی اصول لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصول ته یو سړي کې دا خوی پیدا کړي چې بھائی ستا به ټول عمر روژه تر خالق نه لوی پورته سړی. خالق په پکال کې یو 29 یا 30 روزه راوستي دي، ته په روزانه روزه کې او تا برباد کې غریب. تر چا تربیت کې پرورش کې نو سن سره ریلیف ورکوا. دا هر ځای کې تشدد، سختی یا سنجیدگی دا خون نه کوي. دا تربیت کمی وي استادانو کې. په دې وجه باندې هغه خپل شاګرد نه پاره څه شي جوړول غواړي. قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله، هغه ویل مونږ استاد په شان دی ویل الله پیغمبر. څه مطلب؟ مونږ ځان زکه ډیر کړو کنه، زکه ځان ډیر کړو چې ته الله بخله. ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کستا څه خدای الله معاف کړی دا. نو موږ خو ستا په شان نه یو، ځکه موږ ټوله شپه ورونو دا لګیایي خلک کوي. د سیر علام النبلا کې د ډېرو اسلافو داسې واقعات لیکلي دي چې به ټوله شپه ورونو وله، ټوله شپه به عبادت کو، ټول عمر به روژه وه. حافظ ذهبي هغې باره کې هېڅ نه دی ویلي. لوی ائمه ته زه خیلی شم. د امام شافعي باره کې وګورئ چې هغه به څو ختمه روزه کول. دا شته دی تذکرة الحفاظ کې هم شته، اسناد هم صحیح دی. دلته وچ اهل حدیث پر راغلل، هغې خو بس څه وایي دا ټول دي بدعات دي. په تبلیغي نصاب کې هم دا سبا څیزونه شته دی چې فلانګي به دومره رکعتونه روزه کوله، خلکو ته کتابونه لیکل دا چې بدعت دی، دا بدعت دی، دا بدعت دی، دا بدعت. دا ټوله بې علمۍ خبرې دي. یو حاجي صاحب دی شوی، ما یو تقریر ټایپ کړی، ما ته ویل چې ته دې کې تبلیغي نصاب کې کمزوری وخوړې. ما کمزوری وخوړې نو بیا دې څیزونه لره دې باندې به هغه ډېر زور وکړې ته دا خو وښایه دا بدعت دی، دا بدعت. ما ته پوهېږې نه په دې کوم ځای بدعت. دا الله عبادت د ټول نه بهترین عمل دی. ابن تیمیه د شپې 200 رکعاته کوي، نو ته په هغه دا اعتراض ولیکې چې د ښځې حق ادا کوې که نه ادا کوې. هغه ښځه نه ادا کړه، ځان اعتراضونه مه جوړوه که نه. لږ دې ته وایي هوش کې ناخونه، لږ عقل د الله پکار دی. د یو سړي ښځه نشته در سره، نو ته په هغه دا پابندۍ سره لګې. یا د یو سړي ښځه مړه شوې ده، یا یو ښځې سره کمپرومایز چا کړی چې زه به تا سره د ورځې یم او د شپې به نه یم. عبادت د الله چې کوم دی دا افضل عمل دی په دنیا کې. یو سړی د چا په حق کې کوتاهي نه کوي، نو کوي دی دومره که یو سړی د شپې 200 رکعاته کوي، نو ما د پاره پې کې اوسوه نشته. ما د پاره اوسوه د رسول الله په ذات کې. خبره دغه ده، علمي خبره دغه دا چې تا یې د بدعت ویل شروع کړي، بدعت یې شروع کړی. دا بدعت نه دی. د مولانا عبدالحی لکھنوي زمانه کې بعضې خلکو یې ته بدعت ویل شروع کړل، هغه په دې کتاب لیکلی دی مستقل. او چې دا بدعت دی دا شافعي هم کړی دی، دا یوازې امام حنیفه نه دی کړی، دا امام مالک هم کړی، دا صحابه کرامو کې هم ډېر شي کړی. ګپ مه لګواسې. عبادت من حیث العبادت په کې بدعت نه. یو سړی د خپل رب ته څومره جړلی شي نو ستا پکې څومره جړی. دومره دا زمونږ تبلیغیانو سره اختلاف سره په دې خبره کې چې تاسو خلقو ته دا ووایئ چې فلانکي به د شپې او د ورځې 1000 رکعاته کول،
دا سړی ځان ته وګوره وایي زه دوم نشم کولی. نو خلک څه وایي ګلټي فیل کوي که نه. نو دی پوهه که چې نه جناب زما دپاره نمونه فلانې نه دی، زما دپاره نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی. که زه اته رکعاته د شپې نفل کولی شم نو بس کافي نه. خو یو سړی د هغه اوزګار دی او کوي نو کوي نه څه ده. ابن عمر ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سبا سنت ته پوښتلي وو. هغه ما ته وی چې نه داسې مه کوه داسې کوه. ما ته یې نه زه طاقت لرم. هغه ما ته وی چې داسې ووایې ته به طاقت نه لرې. خو ما یې چې نه. هغه وی چې اوس آخر کې واقعي پیغمبر څه ویلي وه ټیک ویل. ټول عمر یو سړی یو عبادت نشي کولی. نو دا طریقه اختیار کړئ چې تاسو هر یو څیز چې کله کوئ نو هغه بما یطیقون. او قرآن قاعده درکړې ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ته یو سړی مکلف کړې نو هغه د وس مطابق کوه. یو سړی تعالی 2 روپۍ نشي درکولی ته ورته 2 لک روپۍ راکړه کوم ځای نه درکړي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. صحابه کرام چې به عذر نه ورته څه ویل انا لسنا کهیئتک یا رسول الله. موږ استاد په شان نه یو کنه. الله تعالی ستا مخکنی او رستنی خطاګانې معاف کړې دي. فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجهه. په دې جواب پیغمبر قاری ده. غلط جواب ده. غلط جواب په دې باندې چې ته 2 شپې او 3 شپې مسلسل بالفرض تارون کړې نو سبا خو ته بیا مونږ هم نشو کولی. فرض مونږ نه پاتې شي. نو دومره به وقارېده چې ښکاره به شو تر دې پورې او به قارېده تر دې پورې چې ښکارېده به پېژندلې کېده به غوسه د هغه په مخ کې. یعنې مخ مبارک به سور شو د قار نه. خلک به پوهېدل چې پیغمبر په دې جواب باندې خفه شو. بیا به فرمایل ان اتقاکم واعلمکم بالله انا احیان وی دا ضمیر دا نه وی دا ځای کې ناراضي او دا پلانې چل دی ډینګې چل کی څه نه ماجو کړه. هغه قاعده ته کلیه نه وي اکثریه ورته وي. قاعده اکثریه دا. ابن حجر دلته کې دا ټول زونه لګلې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه عربي دی او هغه یو څیز استعمال کوي بس ٹھیک ده کنه. ان اتقاکم واعلمکم بالله انا. یقینا پتا سو کې د الله نه زیات یریدون کې او د الله په باره کې زیات علم لرون کې هغه څوک دی هغه انا ازه. په زمام طریقه دا چې کله وځ کېږم کله خذل ورزم زمانی کاو نه دي کله روړی خورم کله مونځ کوم کله روژه نیسم کله مې روژه نه. باب سره متعلق په دې کې کومه جمله وه ان اتقاکم واعلمکم بالله انا. دا جمله وه او دا دلیل دی خبره چې ایمان د بعض خلقو ډیر وي او د بعض خلقو کم وي. چې څومره انسان هغه د الله په باره کې علم ډیر وي نو دومره د هغه تقوا ډیره وي. د تقوا یې ډیره شو نو ایمان اوس ډیر شي. نو د ایمان د اضافي او د کمی اصل حیثیت دغه دی. د دې نه ابن حجر اسقلاني بې شمېره استدلالات کړي دي خدای تاسو سره تعلق نشته. باب من کرہ یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان. حدیث تا مخکې ویل دی خدای ته په شان استدلال وکړي. یو سړی چې دا بد غني چې کفر ته واپس شي دا سه بد غني لکه څنګه چې د په ور کې ورزول شي نو دا څه شی دی دا د ایمان علامت دی. یو سړی کفر هغه ته نه واپس کیږي ارتداد نه قبلې ارتداد نه قبلې نو دا ارتداد نه قبلول دا د ایمان علامت ده د ایمان د پختګۍ علامت ده ارتداد نه قبلوي.
هغه بس ایمان وی چې یو قادیانې ولا یو گاډي ورکی یو خزه ولا ورکی یو خسر ولا ورکی او د خپل ایمان پرې دا ایمان نه د ایمان پیژندل نه. هغه انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا الله د دین نه ونو زینکار ونه کې ولو حرقت اگر که تو سوځول شي. د اقرا په حالت کې د خپل ځان د بچ کولو لپاره کفري کلمه ویل جایز دي که ناجایز؟ جایز دي. خو لازم دي؟ نه، جایز قدرې دي. خدا د ایمان د پختګۍ علامت ده چې انسان خپل وجود خو قربان کی، خپل عقیده هغه بچ کی. په دې وجه متکلمینو په نیز باندې دی کې یو بحث شروع شي، دا عظیمت ته او رخصت ته. اباس دا ځکه شروع شي چې قرآن مجید خو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ویل دی، او حدیثو کې دا راځي چې که ته هم سوځې خپل دین مه پرېږده. نو څه منکرین حدیث راشي هغه څه وایي چې قرآن حدیث ته قرآن خلاف دی، لہذا حدیث موضوع دی. هلکه قرآن تا دا عظیمت ښیي، دا جواز ښیي، رخصت ښیي، او حدیث تا ته عظیمت ښیي، نو کم پکې خلاف شو؟ قرآن و حدیث کې تضاد نشته. یعنی کہ یو سړی د اقرا په حالت کې کفري کلمه ووایي نو دی ګناهګار نه دی. دا د شریعت نه وایي چې ته خامخا ووایه، خدای ګناهګار نه دی. رخصت ته دغلته کې، او دغلته بیا دا بحث هم کوي چې کله دغلته کې رخصت او عظیمت شو نو په سفر کې منځ پورا کول رخصت ته که عظیمت ته؟ دا بحثونه څه نه کوي فقها، خلک پوهېږي نه چې دا یو دین دی، یو سوی بل سوی. دا خو چې علم وي نو سړی په اختلافي خبرو پوهېږي، چې علم نه یو کوته کې پسې پوهېږي. نو دا د شوافیو د ابو حنیفه رحمه الله منځ کې چې کوم اختلاف د عظمت او د رخصت راځي د مانځه د قصر په باره کې، د هغې بحث هم دغه دی. په باره کې بیا د اطمینان خبرې سړی په کوم مطمئن هغه واخلي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. مخیطاوی لده حلاوت باندې ما پوی کړی، مټاس ته وي، حیلام وو خوږوالی ته وي. دا خوږوالی نه چې سړی شیرینه په شان خوږي، دا یو کیفیت وي په انسان باندې طواري شي. هغه څوک یې پیژني، څوک چې د سره مخ شوي، چاگه چې حلاوت د ایمان دی نه پد څه پوهېږي. هغه څوک چې الله او رسول هغه ته حب دي، زیات محبوب دي مما سواهما، د نور مخلوق نه. هغه څوک چې هغه مینه کوي د یو بنده سره، مینه نه کوي د هغه سره مګر د الله د وجې. او هغه څوک چې بد ګڼي دا خبره چې واپس شي کفر ته، رستو دی نه چې الله دې نه خلاص کړی دی، لکه څنګه چې دی بد ګڼي یلقا فی النار، لکه چې دی اور کې ور واچولی شي. مخکې دا حدیث تا ویل باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال. دا بل باب شو، تفاضل یو د بل نه غوره کېدل. باب تفاضل اهل الایمان، باب دے په دې بیان کې چې اهل ایمان د یو بل نه افضل وی فی الاعمال په اعمالو کې. په داسې وخت کې وڅ شي فی به ظرفیت دپاره شي. ابن حجر رحمه الله فرمایي چې فی سببی هم کېدی شي. څه وایي؟ التفاضل الحاصل، هغه تفاضل چې هغه اهل ایمان ته حاصل دی، هغه څه شی دی؟ بسبب الاعمال، د اعمالو په سبب دی. یعنی خلق په ایمان کې د یو بل نه اړوان دي، رستو دي. د هغې اړوان دیوالي رستو والي سبب څه شی دی؟ د عمل ډېرېدل، کمېدل، د عمل کلکوالی، د عمل مطابق د سنت کېدل یا مطابق د بدعت کېدل. نو که دا مونږه په ځای د ظرفیت فی سببیه واخلو
نو بیا وکار بهتر شي. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک. اسماعیل بن ابی اویس نوم دی دا د امام مالک خوری دی. اسماعیل چې کوم دی دا د امام مالک رحم الله خوری دی او د امام بخاری استاد دی. قال حدثني مالک، اغوی ما ته مالک بن انس روایت کړی دی. دا روایت د امام مالک خو دی خو موطا کې نشته ده. کوم روایت چې راځي دا روایت موطا کې نشته. صحیح دی دا غي موجود هغه موطا کې نه لیکي. دا خبر زده کا چې دا نه ده ضروری چې هر حدیث صحیح وي او د یو امام وي او هغه په خپل کتاب کې لیکلي. دا ضروري نه. د دې دور چې کوم اهل حدیث دی هغې ویو مسله تا ته کې دي بیا وتا ته وایي ما ته به روایت د صحیحینو پیش کړه. لکه نور روایتونه نشته چې اسناد صحیح دی نو که د صحیحین وي د غیر صحیحین وي. دا د محققینو کار نه، دا د مناظرینو کار نه. یو محققی یو مناظری. محقق هغه چې هغه علم حاصل کی اولولی بالاستیعاب اولولی عدل و انصاف سره اولولی یو نتیجې ته ورسی هغه نتیجه باندې هغه اعتقاد وساتي دا محقق دی. او مناظر هغه چې هغه د مخ کنه یو دعوی خیره دا غیر روایتونه ګوري دلایل او کله خلاف راځي یا تروړ دی. مناظرین و جوړیږي محققین جوړ شي. مطالعه صحیح ہو گیا د خپل رائے نه ماورا د یو سیز مطالعه وکا استاد چې په کوم سیز مطمئن شبیا ناغم خد دیانتداري سره قوم ته پیش کړ دا تحقیق. زما خپل تجربه ده په دې باندې ما تر اوسه لیکلي ټول په دغه نقطه نظر ده لیکم. او الله په فضل دا غیر ښه اثرات دي خو چې نه مناظرانه ذهن دي شي بیا دا غي اس ریزلټ نه راوځي بلکې یو مخالف هغه ستا کتاب لګوته نه وړي. دا چل نه دی پکار. دا حدیث د امام مالک رحمه الله دی دا غیر راوی دی لیکن دا په موطا کې نشته. هغه روایت کی د عمر بن یحیی المازنی نه هغه د خپل پلار نه هغه د ابي سید خدری نه هغه روایت کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. رسول الله فرمایل يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. قیامت پر ورځ با داخل شي جنتیان جنت ته او جهنميان جهنم ته لړو شي. ثم يقول الله تعالى بیا الله فرمائی اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. رو باسه هغه څوک چې وی داغه پزله کې مثقال حبة حبه. رستو دی حدیث اخر کې تو ګورا کما تنبت الحبة في جانب السيل. حبه او حبه دواړو کې څه فرق ده؟ ادواړه تخم ده. حبم تخم ده حبه هم تخم ده. خو حبه دا هغه څیز وي چې هغه انسانان کوي او حبه د خضره وي هغه بوټي چې په خپله پیدا کېږي. اوره خورته نه کوي خو خلک یې خو کوي که نه خلک یې اوس هم کوي ساګ دپاره پنجابیان کوي. عربو باندې کرونده کوله خردل او خردل کې شلشم هم داخلي د هغې لپاره حب استعمالېږي. حب په جدید طب کې حب ګولی ته وایي حب جالینوس یعنې هغه ګولی چې د هغې ترکیب جالینوس کړی دی. خلک یې د حب جالینوس وایي د هی چې پیر شي بیا مینې ته وایي حب جالینوس د حب جالینوس. حب جمع حبوب راځي. حب حبوب
سوال راځي چې د خردل د دانې برابر ایمان دا څنګه تشبیه ده؟ ناول پدې پویدل پکار دي چې ایمان د بعض خلکو هم دغه امرای لګي او بعض خلقی چې داغي ایمان د خردل دانه ډیر جاتی. دا چا تللی دي صلات راځي په دیوانه اوسم خلک اعتراض کی دا چا ته معلومه ده چا تللی دي. ابن حجر دلته کې ډېره خبره کړې ده. دیوی ما ثبت من امور الاخره بالشرع لا دخل للعقل فيه. تلخ عبارت ما ثبت من امور الاخره بالشرع د امور آخرت نه چې په شریعت کې یو چیز ثابت شوی دی صحیح دلیل سره لا دخل العقل فيه دا عقل پې کې څو دخل مخل نشته. دا جمله یاد ساته دا عذاب قبر او ثواب قبر د پاره پګاری وسته. عذاب قبر او نعیم قبر احادیث متواتره کې شته کنيشته الکه مونږ نه وینو مو وینګه ضروري نه دی ونه یو شی چې شریعت کې ثابت دی د عقل په کې څه دخل نشته. والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الاعمال على اصل التوحید. دلته کې د حبة خردل نه مراد څه دی؟ هغه اعمال دي چې اصل توحید نه سیوای. ولې یو بل حدیث کرا دی چې اخرجوا من قال لا اله الا الله وعمل من الخير ما يزن ذره. هغه څوک رو باسه د جهنم نه چې هغه د لا اله الا الله عقیده ساتلې ده او د ذره برابر نیک عمل کړی ده. دا په حدیثو کې اجمال او تفصیل وی لکه څنګه چې په قران کې اجمال او تفصیل وی. روبا سے آغا سوک چیوی داغا پزلکی مثقال حبت من خردل من ایمان برابر د یو اورید دانه ایمان فیخرجون منها. دا ګوره آغا خلق دی چې دا چاته معلوم نه دی. یعنی کم شفاعا چې دی ملائک و سفارش کوي کنه مسلمانان بم سفارش کوي انبیاء کرام بم سفارش کوي. دا داغه سفارشان رستو څه خلق پادره مدا با الله ملائکه تو خي چې فلان کی پزله کی ایمان درو بس فلان کی پزله کې فلان کی پزله د ایمان دومره خوږ سیز ده دومره خوږ سیز ده اگر چې لګ ده اگر چې هیڅ نه کمل نشته لیکن دومره خوږ سیز ده دومره خوږ او الله سره دومره حیثیت ده چارو باسي ور کې نه پرې ده. اغي وروزی فیخرجون منها قد اسودوا پدا سے حال کې وروزی چې دا تور شوی تک تور شوی وي غریبان موږ د استادانو سټکوري شوی وای سټکوري په نه د خزانه چې کله ډوړې ته نور ته ورځي اینه سم څه شي جوړ شي شکل عمران شي او تورم شي اوم سوځي ته خوراکم نه ته سمېدو سه امکان یې نشته. نو هغه نرستو بیا سو شي فیلقون فی نهر الحیاه. د امام بخاری رحم الله دا نسخه چې کومه لولو دا نو پدې کې یو زنانه د استاده دا غینو کریمه ده. تو حافظ ابن حجر اسقلانی ضرور کریمه ده. په خوا بخلقو د استادانو حدیث هم وي استاداتو نه هم حدیث وي. دا اوس خلقو یې جوړ کړی دا چې د خزه بانګولې نشته د خزه आवाज اورته صدا نه کیسه جوړ کړی ما غپ لګیا سي خزه आवाज اورته د خزه आवाज اورته نه قرآن یو پابندی لګولې دا هغه دا چې کله ضرورت پیښ شي او خزه خبرې کوي لا يخضعن بالقول خبر دې جوړی نه نو دا تعلیم کولی شي تربیت کولی شي.
ادې باندې زه یو مضمون لیکم تر هغه پورې ما لیکلم دی او ته صفحې مې لیکلم دی چې علم حدیث کې د زنانه او برخه څومره ده. ابن حجر اسقلانی په خپل کتاب المجمع المؤسس کې بشمیر خپل استادان لیکلي پر رہی میں اس کے کہنا انہوں نے ضروری چار دیا کہ تھا کوئی ایجوکیشن شروع کرے ذہن دہ خوازی لیکن صاحب نہیں طرح شران احادیث کے داشتے کہ صحابہ کرام تو بھائی شے مشکل سے نہیں بس سید عائشہ نے تھا اس کو اچھا معطا امام مالک کو کرے پہ کتاب سے روایتوں نہیں جستا باقل خوزی کی سیدھا کم کم تپوسوں نے کر دیا اور کم انداز کی کرے لیکن صاحب نہیں دا اوس خلکو قصه جوړه کړل ده د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره ازدواجی احادیث دي خدای سره متعلق او هغه د امهات المؤمنین ته تاسو ولې به تاسو پیغمبر بدکار هونه وګنه چې بلې خدای ته هم پدو پیغمبر خپل خود سره داغه د ازدواج او د جما تعلق نو په یوه تاسو په داغه نه ګول بل ځان نه ګول صحابه کرام اغي دین زکه زده کړی دی چې اغي ته د دین پس د کولو کې حیا نه معنی شوی بغیر ته پوښتنه کړ زمون خلکو ته حیا معنی شي ټول عمر دا هاند یا په غسل کې اوسې یا به غسل اوسې حیا ما معنی کول او ته پوښتنه ادا کیږي دا کې سمایتونه پڑھاوم کله کلاس کې نو میل او فیمیل دواړو دې دا پڑھاو چې کله میل پڑھاوم فیمیل ټولو باسم نخه زور زیر باندې ورته چې هغه زده کې ورته هغه لري کوم بیان وراور خبره سمه دا پکار دای چې مونږ علم بالکل عام خو خلکو دا زمونږ نن بشمیره زنانه تکلیف کی سړیم بشمیره تکلیف کی ماس قتل دي 80% هغه تکلیف د جهل لوج پوریږي نه پوهیږي ځوان دا پوهه ضروری ده هغه کریمه چې ګمدان هغه د تلفظ حیات نه کوي بلکې حیا کوي حیا څه شی ده حیا بالقصر دا باران ته وایي فیلقون فی نهر الحیا اغیب اوغرزول شي په نهر د باران کې یو بارانی نهر ده یعنی باران په وری تازه تازه وبو په الله را وری نو اغي کې بدا سرکوټي سټکوري اور ورزول شي او ضروری د پمپنګ کیږي کنه موږ ځان پمپنګ کیږي نه هغه وخت تازه وبو ضروری دی داغه نه علاوه نور محدثین د حیا په دې سوې اویل حیاته نهر الحیا نه وای نهر الحیات وای څه مطلب دا د جون نیر ده مونږ چې وګورو نو بوټي بهشک د اوبو محتاج دي خو به د باران نه بغیر ارزه ته نه رسي اگر څوک ته اوبه لګم نه رسي باران نه رسي نو په دې وجه ابن حجر اسقلانی او نور محدثین وایي چې دلته کې بهترین قرات د حیا ده نه کې د حیات شک مالکن دا شک په دې باب کې د امام مالک نه راغلی دی چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهر الحیا ویلو که نهر الحیات ویلو فینبتونا کما تنبت الحبة فی جانب السیل فینبتونا نو دا خلق برو ټوکی او بس پړدلی شي کما تنبت الحبة لکه څنګه چې دانا زرغونیږي فی جانب السیل د سیلاب یو طرف ته د سیلاب وجه په کوم ځای تیری شي وي الته کې دانه روټو کیږي آیا تا نه دي کتلی انها تخرج صفراء ملتویه یو ګور د زمکه هغه بوټي راټوږي یا خو نه راځي خو دغلته چې کوم راځي نو هغه زیړی اول کاږي مطلب دا چې کوم خلک د جهنم ناراضي نو کاږي سم مشي غریبانان
هغه پیژندې شي څه کاږه واږه څه غمزه پدي دا ټیک دی چې الله پاغي په جنت کې نور رحم وکړي بیا به ټیک کی خو اول به دا پیژندې شي دا ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تشبیه کړي دې معلومیږي دا چې هغه واقعي دا الله رسول دا مستقل حجت ده دا تشبیه څوک ورکول شي دا دې نه مخکې شاید ستاسو ذهن ګرځا تشبیه نه وجه دا تشبیه خو هغه څوک ورکول شي چې هغه ډېر وبلیدلی هغه سیلابونه لیدلی مکه کې وړه سیلابونه راځي یا والته ډېرې غیاګان راټوږي دیتا هغه امیت هم دیته وایي چې هغه دی امی لیکن هغه چې کومې خبرې کوي هغه د هغه د نبوت دلیل ده قال وهيب حدثنا عمر الحياة وقال خردل من خير ماذا قراءة اختلاف ده وسأقول قولي هذا أستغفر